السلام علیکم. څنګه یې ملګرو؟ تاسو ټول ښه یې؟ خیرونه دي؟ زما خو خپله مرۍ خرابه ده، طبیعت مې ښه نه دی، خو تاسو ټول څنګه یې؟ ښه یې؟ نن به موږ پخو کوفتې. ځینې خلک وایي موږ چې کوفتې پخېږو نو هغه ډېرې زیاتې کلکې وي، خو نن چې د سرزو کومه ریسیپي شیر کوم دې کې به کوفتې زموږ ډېرې سافټ وي. نو دلته مې یو 2 پاوه قیمه راواخیستله. اول به قیمه موږ په چاپر کې ښه میده کړو، چې کله قیمه غټه غټه وي نو هغې سره هم کوفتې ډېرې زیاتې کلکې راځي. نو دا ما د مارکیټ نه راوړې وه، چې مې ورته وکته نو چې لږه غټه غټه راته ښکارېده. نو چاپر کې مې ښه میده کړله، ځکه چې قیمه څومره هم میده وي نو هغومره کوفتې هم نرمې راځي. نو دلته مې قیمه داسې د 1 منټ دپاره چاپر کې تاو راتاو کړه او ښه مې میده کړل. او دا مې یو 2 غټ غټ پیاز راواخیسته، دا مې هم د چاپر کې ښه میده کړه. دې نه به نیم پیاز مونږ کوفتو کې واچو او نیم به مونږ چې کومه مساله تیارو کوفتو دپاره هغې کې واچو. پیاز به اول ښه نچوړ کړو او بیا به یې په کوفتو کې واچو، ځکه چې چاپ کولو نه بعد پیاز ډېر زیاتې اوبه راپرېښودې نو دا اوبه به ترې موږ لرې کړو. د پیاز دا اوبه تویوی مه، دا په یخته باندې ولګوئ، دې سره یخته ډېر زیات غټېږي او ډېر زیات ګڼېږي. نو دا چاڼ کړئ او دا ځان له د یختو دپاره سنبال کړئ. او دا مې یو وړوکی شان شمله مرچ په چاپر کې ښه چاپ کړی دی، دا به هم زه په کوفتو کې اچوم. د شمله مرچ سره به کوفتې زموږ ډېر زیاتې نرمې راځي. نو د کوفتو د سافټ کولو دپاره په دې کې خلک بیسن هم اچوي، بریډ پکې هم اچوي، او زما خپله طریقه دا ده چې زه پکې شمله مرچ اچوم. 1 چمچ مې پکې ټکېدلې اوږه ادرک واچوله او 1 غټه چمچ مې پکې دنیا پاوډر واچوله. 1 چمچ مې پکې ټکېدلې سور مرچکې واچو، 1 چمچ مې پکې کورکمان واچول، 1 چمچ مې پکې زیره پاوډر واچوله او 1 چمچ مې پکې مالګه واچوله. اوس تاسو دا یا په لاسونو باندې مکس را مکس کړئ او یا دوباره چاپر کې واچوئ او په هغې کې مکس را مکس کړئ. نو دا لاس والا کار ماته ګران ښکاري، چاپر کې به یې دوباره واچوم او په هغې کې به یې ښه مکس را مکس کړم. نو قیمه مې دوباره چاپر کې واچوله او هر څه پکې ښه مکس را مکس شو، مطلب داسې 1 منټ دپاره مې په چاپر تاو کړو. اوس به لاسونه په اوبو باندې لږ لامده کړو چې قیمه زموږ په لاسونو پسې نه یخلي، او بس پر دې به کوفتې تیارې کړو. نو کوفتې ستاسو خپله مرضي ده، که غټې تی جوړوئ او که وړې تی جوړوئ، او یا داسې درمیاني سایز والا کوفتې جوړوئ، دا ستاسو مرضي ده. دلته ما درمیاني سایز مطلب نه ډېره غټه او نه ډېره کچه کوفته جوړه کړه، او هم په دې طریقه به زه باقي کوفتې هم تیارې کړم او بیا به تاسو ته وښیم. ملګرو اختر را نږدې دی، نو په اختر کې خو غوښه ډېره زیاته وي، د هغې دپاره دا ریسیپي ځان سره نوټ کړئ، ځکه چې غټ اختر کې خو بس کوفتې وي، کباب وي، ټیکې وي، هم بس دا سیزونه هر وختې پخېږي او میلمانه هم ډېر زیات ځي راځي. نو د هغوی دپاره که تاسو کوفتې جوړوئ نو دا مزیداره شان ریسیپي ځان سره نوټ کړئ. نو دلته مې کوفتې تیارې کړې، کوفتو کې به موږ 1-2 واړه شان الوګان هم اچو. ستاسو خپله خوښه ده که الوګان پکې اچوئ او که نه اچوئ، خو زه به پکې دلته 1-2 الوګان اچوم. نو دلته مې کوکر راواخیستو، په دې کې مې داسې 4 چمچې تیل واچوله او دې کې مې هغه باقي پیاز ور واچول. اوس چې پیاز لږ شان سره شي نو دې کې به بیا موږ 1 چمچه اوږه او ادرک ور واچو. په کوکر کې به دا په 10 منټو کې تیار شي. پیاز چې لږ شان سره شو نو دې کې ما 1 چمچه اوږه او ادرک واچوله، او اوږه او ادرک چې لږ شان سره شو نو په دې کې مې بیا 2 ټکېدلې ټماټر ور واچول، مطلب د ټماټرو پیسټ مې پکې واچو. اوس به پکې هغه ټولې مسالې واچو کوم چې موږ په کوفتو کې اچولې وي. نو ځینې خلک دې کې ټماټر اچوي او ځینې پکې نه اچوي. ټماټر دلته ستاسو خپله مرضي ده. او 1 کپ پکې ماسته واچو، چې ماسته په دې کې بالکل غیب شي او مسالې هم زموږ ښه سرې شي، نو بیا به موږ په دې کې کوفتې اچو. نو دلته تاسو کتی شئ چې مسالې زموږ ښکلې سرې شوې او تیل په دې باندې بر راغله. له دې مطلب دا دی چې مساله زموږ بالکل تیاره شوه. اوس به پکې ډېر په آرام سره کوفتې واچو چې دا ماتې نشي. کوفتې چې کوکر ته واچوئ نو एकदम پکې سمسای مه وهئ، دې سره دا بیا ماتېږي. نو اول به موږ دا داسې 15 منټو دپاره داسې پرېږدو چې لږې شان کلکې شي، مطلب چې پخې شي لږې، نو بیا به موږ دا کوکر تاو راتاو کړو. مطلب دې دوران کې به پکې سمسای بالکل نه وهئ، بس کوکر به لږ تاو راتاو کړئ چې دا ښه مکس را مکس شي. کوکر چې مې وړخو راوړخو نو کوفتې چې دی په بل مخ شوې په خپله باندې. نو اوس چې دا داسې 1-2 منټه نورې پخې شي بیا به موږ په دې کې الوګان واچو. کوفتې چې داسې 15 منټو دپاره پخې کړئ نو دې سره دا لږې را کلکې شي، بیا ماتېږي نه، ځکه چې دا موږ اول سرې کړي نه وي، همداسې کچه هم پکې اچولې وي. که تاسو اول سرې کړئ بیا دې کې واچوئ نو دا بیا نه ماتېږي. بیا پکې که سمسای هم وهئ خو دا نه ماتېږي. خو دلته موږ بالکل کچه کوفتې مساله کې اچولې وي، نو ځکه مو اول دا 15 منټه داسې پخې کړئ، بیا مو پکې الوګان واچوله او دې نه بعد به پکې اوس سمسای ووهو چې لږ مکس را مکس یې کړو. نو کوفتې الوګان مسالو کې ښه مکس را مکس شو. اوس په دې کې 2 اوبه واچو چې کوفتې الوګان پکې پاخه شي.
دلته پکې ما 4 ګیلاس اوبه واچولې. ستاسو خپله خوښه ده چې څومره شوروا ستاسو په دې کې خوښه وي نو هماغومره اوبه پکې تاسو اچولی شئ. اوبه اچول نه پس به پکې بیا په قلاره سمسی ووهو او سر به پې کیدو او دې له به مونږ 10 منټه ورکو. نو 10 منټو کې کوفتې زمونږ بالکل تیارې شوې. کوکر نه به اول سټیم ښه وباسو او بیا به دې سر لرې کړو. ملګرو خوشبو خو ترې ډېره زیاته زبردست راځي او د رنګه هم دا ډېر زیات ښکلي ښکاري. اوس به پکې لږه شنه دڼیا واچوو او ښه به پکې ولړو راولړو. نو دا به زمونږ د کوفتو ډېره زیاته اسانه او مزیداره ریسیپي که مو خوښه شوي نو په دې خبر زمونږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپل خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترېنه هم خوندونه واخلي. اخیره کې به زه تاسو ته ښیم چې کوفتې زمونږ څومره سافټ او څومره نرمې پخ شوي دي. نو الو هم زموږ ښه خور شوی پخ شوی دی او کوفتې هم زموږ ښه ښکلي نرمې پخ شوي دي. مطلب دا دی د دې فاینل لوک چې تاسو یې کتی شئ.